د پاکستان د مالی کال 2015-16 لپاره مرکزی بجټ د قومي اسمبلی غونډې ته وړاندې شو. مالی وزیر محمد اورنګزیب بجټ وړاندې کړو، خو غونډه چې شروع شوه نو د اپوزیشن غړو سمزستی شور جوړ کړو او نارې یې شروع کړې، خو بیا هم مالی وزیر خپله وینا جاري وساتله. هغه په شروع کې وویل چې دا بجټ په داسې وخت کې وړاندې کوو چې خیوال له ډېرو سختو حالاتو نه تېر شو، خو قوم یووالی وښودو، حوصله وښودله او دا خپل خیوات دفاع وکړه. د زیاته کړه څنګه چې موږ د خپل خیوات خود مختاري وساتله، خو همدا شان باید مالی حفاظت هم وکړو. مالی وزیر دا هم ویل چې اوس پاکستان یو اقتصادي استحکام ته رسېدلی او اوس خیوات د خوشحالۍ طرف ته روان دی. له بجټ وړاندې وزیر اعظم شهباز شریف د مرکزي کابینې غونډې ته وویل چې تېر کال تنخوا لرونکي خلکو ډېرې قربانۍ ورکړي، 600 ارب روپۍ خزانې ته ورکړي. اوس سوال دا دی چې مالدار او اشرافیه طبقې څومره برخه ورکړي؟ دا سوال زما لپاره هم دی او د ټولو لپاره هم. شهباز شریف دا هم ویل چې ګانې کمه شوي، د قرضو سود یا پالیسۍ نرخ ټیټ شوي، ایکسپورټ زیات شوي او ترسیلاتو کې هم ښه زیاتوالی راغلی دی. د آی ټي صادراتو کې هم ډېر امکان شته چې نور هم لوړ شي. پخواني مالی وزیر اسد عمر دا ویل چې اصلي خبره دا ده چې حکومت باید دا سوچ وکړي چې آمدني څنګه زیاته کړي او خرچې له کم ځای کمې کړي. هغه دا هم غوښتنه وکړه چې تېر کال چې په تنخوا لرونکو خلکو سخت ټکس لګېدلی و هغه دې واپس واخیستل شي. مالی وزیر اورنګزیب په خپله هم منلې ده چې تنخوادار طبقې ته ډېر ټکسونه لګېدلي او دا ځل کېدای شي ورته څه رعایت ورکړل شي. نو دا بجټ داسې وخت کې وړاندې کېږي چې عام ولس قرباني ورکړي او ستمه دا ده چې حکومت به دا ځل انصاف سره بجټ برابر کړي چې هم ترقي راولي او هم بوج د غریبو په اوږه کم کړي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.